او زه نور خفه نه یم، خو یو خبره باندې مې خفګان او ګیله پیدا کېږي چې دغې خلکو عزتمندو ډېرو خلکو دا خبره هم کړې ده چې دا ځل به د دې مولیانو دا پټکي وي ښکته راغورځو. هغه افسر ورته ویوي باباجي رحمت الله علیه ته چې یاره جي دا د سکاکوټ او درګې دا بعضې خلک وایي مولانا قاسم صاحب د سټینډینګ کمیټې چیرمین وایي د څه کړي دي. ما د اواز لږ خراب دی، ګینې دوی ته به ما چل ښودلی او ما د دې خلکو چل ډېر ښه راځي. مړه تا خو په 10 کاله کې چې کوم دې څه نه دي کړي، په 10 کاله کې چې کوم دی تا 3 کوڅې پخ کړي دي. نو افسوس په دې کوم چې یو سړی و چې باباجي هغه هم څه کار نه دی کړی. زه به د هغې لږ مختصر وضاحت وکړم. جمعیت زنده‌باد، جمعیت زنده‌باد، جمعیت زنده‌باد، جمعیت زنده‌باد، جمعیت. یو خبره کوم، ډېر خلک چې کوم دی زمونږ په دې شیرګړ پسې دا را لګېدلي د ډېر وخت نه زمونږ د شیرګړ د خلکو دا اتفاق ورانه و. د حضرت باباجي رحمت الله علیه سره د مولانا قاسم صاحب سره چې د شیرګړ د خلکو کم عقیدت و، دغه عقیدت چې کم دی دې خلکو ختمول غوښتل. د شیرګړ د خلکو چې د باباجي رحمت الله علیه سره د مولانا قاسم صاحب سره کم محبت و، دغه محبت چې کم دی دې خلکو ختمول غوښتل. د شیرګړ د خلکو چې د حضرت باباجي رحمت الله علیه په دور کې په باباجي رحمت الله علیه باندې کم غیرت کړو، یا لکه څنګه چې په مولانا قاسم صاحب باندې کم غیرت کړو، نو بعضې قوتونه هغه په دې کوشش کې لګیا دي چې دغه غیرت د شیرګړ د خلکو چې کم دی په دې علماء کرامو باندې ختم کی. خو انشاءالله دا جلسه چې کم دی د دې ثبوت ورکوي چې د دې شیرګړ د خلکو هغه عقیدت، هغه محبت، هغه غیرت اوس هم د حضرت باباجي رحمت الله علیه سره او د مولانا قاسم صاحب سره چې کم دی شته دی. داسې ده او که داسې نه ده. او زه نور خفه نه یم، خو یو خبره باندې مې خفګان او ګیله پیدا کېږي چې دغې خلکو په حضرت باباجي رحمت الله علیه پسې هم په دې جلسو کې خبره وکړه. هغه ورځ یو کس وایي چې په دې حلقه باندې خو محتمم صاحب هم چې کم دی امینه پاتې شوی دی، هغه وایي څه کړي دي. زه به درته دا ووایم د نور کارونه خو پرېږده، دنیاوي کارونه. حضرت محتمم صاحب چې په دې شیرګړ کې کومه مدرسه جوړه کړې ده، کم هر جماعت ته، هر کور ته چې کم دی د دین آواز رسولی دی، هر کور ته چې کم دی د قرآن آواز رسولی دی، هر کور ته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک رسولی دی. ولې دا خدمت نه دی؟ د دې نه اوچت خدمت چې کم دی په دنیا کې بل نشته. الحمدلله په هر جماعت کې نن الحمدلله د حضرت محتمم صاحب او د مولانا قاسم صاحب شاګرد چې کم دی دا مونږ او تاسو ته درس راکوي او جمع راته راکوي. او یوازې په هر کور کې نه زه به دا ووایم چې نن د شیرګړ په تقریبا په 90% کورونو کې الحمدلله حافظان قرآن چې کم دی دا د شیرګړ د مدرسې برکت دی او د حضرت باباجي رحمت الله علیه برکت. د دین په لحاظ سره خو الحمدلله د هغې چې کم خدمات دي، تاسو د شیرګړ علاقې والا به چې کم دی مختلفو علاقو ته تللی چې چرته هم لاړ شي او ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې د کوم ځای نه راغلی، چې ته ورته وایې د شیرګړ نه، نو ستا نه به اولنی تپوس کوي چې حضرت باباجي رحمت الله علیه ته پیژنې، مولانا قاسم صاحب ته پیژنې. داسې ده او که داسې نه ده؟ د وزیرستان په علاقو کې، په غریزو علاقو کې یو تبلیغي جماعت د شیرګړ ملګري تلي وو، هلته د خلکو تپوسونه وکړه. ویې لکه د کوم ځای نه راغلي؟ وایي مونږ خو د مردان نه. مردان کې د کوم ځای؟ مردان کې وایي د شیرګړ نه راغلي وو. الحمدلله هلته چې کوم دی یو عالم ورته چې کوم دی په جړا شو او ورته وی چې ما د شیرګړ په مدرسه کې چې کوم دی سبقونه ویلي دي، د اولې درجې نه تر آخره پورې چې کوم دی ما د شیرګړ په مدرسې کې چې کوم دی علم حاصل کړی دی. ستاسو وایي په ما باندې حق دی، ستاسو ډوډۍ وایي ما خوړلې دي، الحمدلله ستاسو په نمک باندې چې کوم دی ما علم حاصل کړی دی، الحمدلله. دا د چا برکت و؟ د حضرت باباجي رحمت الله علیه برکت. بهرحال نو افسوس په دې کوم چې یو سړی و چې باباجي هغه هم څه کار نه دی کړی. زه به د هغې لږ مختصر وضاحت وکړم. په 1975 کې تخبې ته چې کوم دی ګیس راغلی دی، 1975 کې تخبې ته ګیس را رسېدلی و. د 1975 نه په دې خوا باندې چې کوم دی
چا 1 انچ د تخبې نه ګیس نو راخوځولې په 1988 کې په 13 میاشتو کې حضرت باباجي رحمت الله علیه د تخبې نه شیرګل ته دې علاقو ته چې کوم دی ګیس را ورسو الحمدلله بلکې تر درګې پورې چې کوم دی دا ګیس دا کمتلې د حضرت باباجي رحمت الله علیه برکت دی هغه افسر ورته وی باباجي رحمت الله علیه ته چیرې جی دا د ساکوټ او درګه دا خو تاسو په حلقه کې نه دي دا ګیس خو دغه ته هم کې خدا خو تاسو په حلقه کې نه دي نو باباجي رحمت الله علیه ورته سوره خپل جواب ورکي ورته وی ولې دغه ساکوټ ولا او درګه ولا ولې مسلمانان نه دي وی هغه ته دیم دا ګیس وشي وی الحمدلله تخو یوازې دا حلقه یاده حضرت باباجي رحمت الله علیه د ساکوټ او د درګه ګیس ور سره هم چې کوم دی په 13 میاشتو کې کړی دی الحمدلله د حضرت باباجي رحمت الله علیه ټوله منبري چې کوم دی دا 13 میاشتې و 1.5 کال په 1.5 کال کې هغه دومره کارونه کړي دي مړه تا خو په 10 کاله کې چې کوم دی سن دي کړي په 10 کاله کې چې کوم دی تا 3 کوسې پخ کړي دي او هغه کوسې چې کومې مخکې پخ شوې په هغې باندې تا د پاسه چې کوم دی نوره مساله اچولې ده د 6 انچو په ځای باندې تا 3 انچه مساله چې کوم دی اچولې ده او ته په هغې باندې د پاکستان او د دې حلقې چې کوم دی قوم له دوکې ورکړې مړه د ماشومانو خبرې مه کوه حضرت باباجي رحمت الله علیه چې کوم کردار دی په اسمبلی کې او زه به درته دا ووایم چې په اسمبلی کې د اسلام د پاره आवाज حضرت باباجي رحمت الله علیه چې کوم دی په خپل دور کې اوچت کړی دی باباجي رحمت الله علیه وای چې زمونږ په دې ملک اسلامي قانون ناراضي په دې کې یو رکاوټ چې کوم دی د ټولو نه غټ رکاوټ هغه امریکا ده د امریکای خلاف په اسمبلی کې د اسمبلی په فلور باندې حضرت باباجي رحمت الله علیه ببانګ دوهل چې کوم دی دا کړی دی د امریکای خلاف تر اوسه پورې چا په اسمبلی کې نو کړي حضرت باباجي رحمت الله علیه د امریکای خلاف چې کوم دی आवाज پورته کړو او د اسلام د پاره आवाज پورته کړو چې زموږ په دې ملک باندې د اسلامي نظام راشي بهرحال په دې علاقو باندې د بجلی چې کوم راغلی د باباجي رحمت الله علیه برکت دی په هغه وخت کې تلا سیاست ته هم نه ویروته تا سیاست پیجندو هم نه چې حضرت باباجي رحمت الله علیه د دې قوم چې کوم دی خدمت کوو ستا خوله چې کوم دی په باباجي رحمت الله علیه پسې کولاویږي څنګه خو ای د شیرګل خلکو ستاسو نه غیرت غواړم تاسو به په باباجي رحمت الله علیه باندې غیرت کوئ او که نه به کوئ انشاءالله د باباجي رحمت الله علیه دا پټکې به اوچتوئ او که نه به اوچتوئ انشاءالله زه وایم چې دا ځل داسې شکست دغې قوتونو ته مونږ ورکړو داسې شکست چې بیا دپاره چې کوم دی یاد وساتي چې سر بیا راوچت نه کړي انشاءالله انشاءالله دا ځل زمونږ د شیرګل خلک چې کوم دی یو موټی دی یو اتفاق دی انشاءالله نارینه او زنانه ته به هم چې کوم دی دا آواز رسوي هر سړی به په خپل کور کې خپلو زنانو ته خپلو رشته دارو زنانو ته خپلو ګاونډیانو ته به چې کوم دی دا آواز رسوي چې ګوره د شیرګل خلک چې کوم دی دا ځل یو موټی شوی دی یو اتفاق دی انشاءالله او دا ځل به چې کوم دی د کتاب په نشان باندې په دواړو وټونو کې انشاءالله مونږ چې کوم دی مهر لګو دا او د مولانا قاسم صاحب خبره به وکم بعضې خلک وایي مولانا قاسم صاحب هم چې کوم دی ما د آواز لږ خراب دی ګینې دوی ته به ما چل ښودلی او ما د دې خلکو چل ډېر ښه راځي مولانا قاسم صاحب دا چې کوم دی دا بعضې خلک وایي مولانا قاسم صاحب د سټینډینګ کمیټۍ چیرمین وایي د څه کړي دي نو اول خو زه دې خلکو نه دا تپوس کوم چې ته په دې قانون باندې پوهېږم نه ته مونږ دغې سیټ ته رسولې دغه خلکو دې سیټ ته رسولې خو په دې پته نه پوهېږي چې د سټینډینګ کمیټۍ چیرمین له فنډ د عوامو دپاره ورکولی کېږي او که نه ورکولی کېږي د سټینډینګ کمیټۍ چیرمین له د عوامو دپاره فنډ نه ورکولی کېږي د اسمبلی نه ورله فنډ ورکولی کېږي د سټینډینګ کمیټۍ د چیرمینۍ د عوامو دپاره څه فنډ نشته د سټینډینګ کمیټۍ د چیرمین ډیوټي دا ده چې هغه به چې کوم دی د حج چې کومې کمیټۍ چیرمین وي د هغې کمیټۍ چې کوم دی انکوایري به کوي چې دغې کمیټۍ چې کوم دی چېرته په دې کمیټۍ کې کرپشن کړی دی او که نه دی کړی او هغه ډیوټي الحمدلله مولانا قاسم صاحب په احسن طریقې سره چې کوم دی هغه سرته رسولې ده مولانا قاسم صاحب د سټینډینګ کمیټۍ چیرمین د حج او په هغې کې چې کوم دی مولانا قاسم صاحب هغه کرپشن نیولې دي ما هغه بله ورځ دلته دا خبره کړې هم وه خو دا ځل چې کوم دی د دې بارو علاقو ملګري هم ناست دي نو دا وضاحت به هم وکړم عزتمندو مولانا قاسم صاحب چې کله د سټینډینګ کمیټۍ چیرمین مولانا قاسم صاحب وایي چې مونږ لاړو حج له
اول ته زما سره چې کوم دی امینګان نور هم موجود او په حرم شریف کې مې ورلوي قسم ورکو چې ګوره که مونږ ته څه رپورټ میلاو شو او څه کرپشن نه تر دې خلکو میلاو شو نو دا به مونږ په پاکستان کې پیش کوو مونږ به د چا نه ګوره رشوت نه اخلو وی هغې را سره قسم وخوړو چې ټیک ده عزتمندو ډېرو خلکو دا خبره هم کړې ده چې دا ځل به د دې مولیانو دا پټکي وی ښکته راغورځو تاسو دا پټکي ښکته غورځېدو